دا د خیبر ضلع جمرود سب تحصیل ملاګورو د شیر برج د ماربلو کارخانې دي کومې چې د تیرو څلورو پنځو میاشتو راهیسې بند دي او د دې نه د 100,000 نه زیات مزدوران بېروزګاره شوي دي د دې حوالې سره د ماربلو د کارخانو مالکان وایي چې دوی میټرې لګولي دي او د ډېر وخت نه د بجلی بیل ادا کوي ولې په دوی پسې زوړ بیل راویشته چې اوس یې د دوی وس نشته دی او د دې له وجې واډې په دوی باندې بجلی بند کړي چې له کبله یې تقریبا د 2,500 نه زیات د ماربلو کارخانې بند شوي دي. زما نوم اورنګزیب دی. هغه جواز یې جوړ کړی دی چې مونږ وایي چې تاسو په بقایاجاتو کې مونږ بند کړي یې خو نه مونږ پسې داسې خاص بقایاجات شته خو یو ظلم راسره شروع دی او موجوده چې کوم MNA MP دی مونږ هغه ته هم ریکویسټ کوو چې ستاسو حکومت دی مهرباني وکړئ دې کې انټرسټ واخلئ. فیکټریو کې کم از کم 10,000 مزدوران هغه په روزګار باندې وو هغه نن سبا ټول بې روزګاره شوي دي. په دې کې ملاګوري محمد پکې د خلیل پکې افریدیو پکې د هر علاقې مزدور په دغه کې چې کم دی د ورځې خپل دیړي مزدوران صرف دې ته جوړ دي چې په کور کې چې کم دی سونا خرڅه کړي چې کم د خپل د زنانو سوناګانې دي موټر سایکل خرڅ کړي اوزې خرڅ کړي اوس ته هغه نه خبره نور خطا شو غلا له خبر رااله په هر شپه چې کم دی کنه ماشومان د لوګي او تمریسو کی په سالرو باندې کار کوي خو سالرو کار لږ معمولی کمزور روان دی. موږ حکومت ته دا خواست دی چې موږ ته بجلی په حال دوی زیاته کړه چې د وابډې والا سره مو په دې لړ کې څو ځلې د مذاکراتو عمل شروع شولو خو ولې مونږ ورته دا خبره یخې ده که چېرې په زړه شیډول یعنې 7 غنټې بجلي راکوي نو مونږ له دې ټول زاړه بقایاجات معاف کړي او که چېرې 40 غنټو بجلي راکولو له تیار وي نو د زاړه بقایاجاتو دې مونږ له پرسنټیج کېږدي مونږ به یې ورته ادا کړو خو ولې د دوی د بجلي دا ستونزه په ترجیحي بنیادونو سره هواره کړی شي چې ورسره په سیمه کې جوړه شوې بېروزګاري ختمه شي. بل طرف د وابډې چارواکي وایي چې تر څو پورې دې زاړه بقایاجات نه وي جمع کړي مونږ دوی له بجلي نشو ورکولی. محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.